الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة ورسكتون ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږه نن تاسو سره ډېر اهم درس شریکول دي چې هغه پکار چې موږ وامرو او عمل هم پې وکړو او د هغې سره سره دا پیغام نورو خلکو ته مخکې څه کړو، دا شیر کړو، دا به زموږ دپاره صدقه جاریه وي. دا کوم حدیث چې ما ولوستلو په دې کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، وایي درې قسمه داسې خلک دي چې هغو ایمان لري، نو هغوی به درې کارونه کوي. یعنی که ایمان لري درې قسمه کارونه به کوي، او که څوک ایمان نه لري نو دغه درې قسمه کارونه به نه کوي. دا ډېره خطرناک خبره ده. ولې که څوک ایمان لري او ځان ته وایي چې یاره زه مؤمن یم، نو دا به دا درې کارونه خامخا کوي. او که څوک ایمان نه لري او چې زه ایمان نه راوړم، نو بیا به دا درې کارونه نه کوي. نو اوس دا خبره ډېره اهمترینه ده او دا اورېدل پکار دي. یو خدا ده چې حدیث کې راځي، جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې، نو دا د میلمه عزت او د میلمه قدر دي کوي. نو پکار چې الحمدلله موږ پښتانه د میلمه عزت او د هغې قدر کوو، او پکار هم چې سړی وکړي دا شریعت کې الله تعالی او نبي صلی الله علیه وسلم په دې باندې څه کړله، زور نه کړله. او بل دا چې څوک ایمان لري په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې، نو که چېرې په یو مجلس کې ناست دي نو د خیر خبره دې وکړي، او که د خیر خبره نه شي کولی نو بیا دې خاموش پاتې شي. مطلب دا چې یو سړی داسې وي چې د هغه د ژبه نه خلکو ته ضرر میلاویږي، نو بیا په قلاره تعالی ناسته بهتره ده. او که چېرې یو سړی داسې وي چې هغه د خیر خبره کول غواړي او کولی شي، نو بیا پکار چې د خیر خبره په دې مجلس کې وکړي. او دریم نمبر عمل دا چې څوک ایمان نه لري په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې، نو دا د ګاونډي ته ضرر تکلیف نه ورکوي. اوس په یو حدیث کې دا راځي، یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل: یا رسول الله، وایي په عملونو کې ټول نه بهترین اعمال کوم دي؟ جناب محمد صلی الله علیه وسلم درې قسمه اعمال وښودل چې دا بهترین اعمال دي. پکار چې هغه عمل اوس کوم دي، دا زده کول پکار دي، په دې باندې عمل کول پکار دي، اورېدل پکار دي. یو په دې کې دا چې ایمان په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې، دا ټول نه مهمترینه خبره ده چې ایمان په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې. دویم نمبر هغه دا دی صلې رحمي ساتل، خپلوانو سره تعلق نه قطع کول، د هغې سره تعلق ساتل. او دریم نمبر عمل دا دی چې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر کول، خلکو ته په ښه کار باندې حکم کول او خلکو د بدۍ نه څه کول، د هغې نه منع کول. او بیا ورته صحابي وفرمایل: یا رسول الله، بدترین اعمال کوم دي، ناکاره ترین اعمال کوم دي؟ نو جناب محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لرل. په الله تعالی باندې ایمان نه لرل مطلب دا چې د الله رب العالمین سره شرک کول، دا په ټولو کې بهترینه بدترینه ګناه ده. او دویم نمبر دا چې صلې رحمي قطع کول، د چا سره تعلق، د رشته دارانو سره تعلق نه ساتل، دا ټول نه بدترینه او ناکاره ترینه ګناه ده. الله رب العالمین دې موږ د دې نه وساتي. او دریم نمبر عمل دا چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر څه کول، دا پرېښودل، خلکو ته په نیکۍ باندې حکم کول، دا پرېښودل، او خلک د بدۍ نه منع کول، دا پرېښودل. نو پکار چې موږ داسې